بسم الله الرحمن الرحيم الفصل السابع كيفية السؤال عن حال الشهود السؤال السري د گواهانو د حال متعلق سوال کول د دوه قسمه دي منګ ویلیو سرن بم د گواهانو متعلق سوال کوي قاضي د خلکو نه چې دا سیدی کنه معلومات به حاصلي او جهرن بهم کوي اول به سرن کوي دغه طریقه بداوي چې معتمد کس په خپل ګوري هغه ته ورقه ورکي او د گواهانو نمونه به کې ولیکي دا کسان گواهان ورکي او ورته وایي چې لاړ شه پلان کې ته هغه ته دا وخایا دا خلک څنګه دي نو چاله چې وروړه چا باندې تزکیه کوي کاغه وګوري چې دا گواهان صحیح دي بس وبلی کې چې دا عدول دي گواهی صحیح ده او که هغه ته محسوسیږي چې دا گواهان صحیح گواهان نه دي غلط دي نه به بده سینې لیکي چې دا غلط خلق دي ځکه د مسلمان د عزت خیال بساتي بس هغه به خالی پری دي داغه د نوم د لاندې به خالی پری دي او یا به ته ولیکي چې والله الله اعلم وغيرها نو دا به سری تزکیه شي جهري او روانه ده ګورئ إذا أراد القاضي أن يسأل عن حال الشهود سرا اختار من يثق به نغور بکی آغا څوک د تزکیه د پاره به غوره کی ښه یثق به چې باغه باندې د قاضي اعتماد وي دا به څوک وي چې نه چار څوک قاضي په اعتماد دی بس هغه باندې تزکیه کوي نه د سکه چې دا ګوان خو پیژني کنه د سینه چې قاضي سه وزما په تقیسه عثماني سه باندې اعتماد دی مې په باره کې ته پوس کوم هغه به اشاره کوي څه پیژنم میگان خودم ډیر دي ممن يعرف حال الشهود وكتب إليه رقة رقاب ورتوليكي مشتملة على اسم الشاهد ونسبه حتى يعرفه ترزيج مزكي وبيجني المزكي تمام معرفة سر وبعث إليه مختومة مستورة او بلغي دغه کستا مهر به وهلي پټ بوي عن عيون الناس وهذا تسمى المستوره دقه مستوره ويخه او وبعث اليه کدام احتمال د سیمانم صحیح کیږي چکله دا مزکی تزکیه وکي یا فاسق گواہی دغه متعلق الله عالم وغيرها ودي کی نبي به ودي کی مهر به پی پټ به عن عيون الناس تقاضي ته به ودي کی خو ولا معنا صحیح دیږي وهذا تسمى المستوره وتویل کی فاذا بتول کې چې اوله معنا ټیک ده ور خبر شته کنه فاذا وصلت الى المزكي صحیح شو اوله معنا صحیح وکا وبعث وبلغي اليه هم دغه مزکی ته مهر به وهلي مستوره پټوي د خلکو د سترګونه دې ته وس مستوره ویل کی څه شته وبعث اليه نه دي خو بعث بها اچھا دا ورقه به وليږي اوس خو بالکل خبره صفا شوله فاذا وصلت الى المزكي ته چې دا ورقه ورسیږي وقرأ الولي نو فإن كان يعرف الشاهد بالعدالة كتب فيها امام اسمه هو عدل جائز الشهاده دا به وليږي وإن لم يعرفه بشيء كتب هو مستور دومره بسره پوری کی دا له چکلې بالکل پیژنې نه دا خبره مانه وکړي چې نه په عدالت پیژنې او نه په فسق نو به وسوري کی چې مستور دی وین عرفه بفسق نسكت او كتب الله اعلم ولا يكتب الجرح تحرزا من هتك حرمه المسلم ځان وبچکی د بیزتی د عزت د مسلمان نه الا اذا خاف ان يعدلها کوز دای وی کچره ز جرح ونکما نور خلق د دې فاسق گوا تعدیل کوي او قاضي به قبول کی لانجه به جوړ شي نو به باقاعده جرح وکي ځکه چې کله د جرح وکړه بل چا تعدیل وکړو نو قانون دا دی چې جرح او تعدیل منځ کې تعارض راشي منګ ویلي خیر الاصول کې به اعتبار چالي جرح لمولي سم ویلي بنات خیر الاصول کې ولا يكتب الجرح تحرزا منها كم ثم يختم الورقة ويبعث بها إلى القاضي السؤال الجهري
دا یو خو شو کنه. اوس به جهري سوال، جهري سوال به د قاضي په عدالت کې چې کله مدعا علیه به ګواهانو اعتراض وکړو، امام صاحب درای موافق صاحبان خو بهرحال نو خلکو ته وایي چې هلکه دې ګواهانو باره کې څه وایي که نه تاسو برای راست به وکړي. ها دا خبره چې دا تزکیه جهري په چا کوي دا به هماغه په چا چې سري کړی ده که نه نور به وي. نو معلومیږي دا صحیح دا چې ضروري نه ده چې هماغه دي. که هماغه سري والو تزکیه کوله جهرا هم صحیح ده، قابل قبوله ده، او که نورو جهري تزکیه وکړه هم صحیح ده. خجي متى فرغ القاضي من التزكية السرية شرع في التزكية العلانية وهي أن يجمع القاضي بين المزكي والشاهد برجمكي ثم يسأل المزكين بتبوسكي لشاهد بباركي فإذا قال كشري مزكي عدل مقبول الشهادة دي فقد زكاه بس تزكية وكرا ولا يحل للمزكي تعديله إلا إذا اجتمعت فيه شروط ثمانية. مزکی ته خبرې کوي، مزکی هر چاته عادل مو وایا چې تر څو په یو ګواه کې اته شرایط نه جمع شوي هغه پورې وته عادل به نه وي. اته شرایط کې مدي غوږ شوی ده وی ولا يحل للمزکی لنا ده حلاله چې تعدیل وکي مگر دا چې جمع شي په دې شاهد کې شروط ثمانیه کم کم يعرفه ويختبره بشركه چې پیژني یو او ازمایش به کړی به شرکت په شرکت مونږ چې د شرکت وایو عقد شرکت ور سره کړی کاغه مفاوضه وی انان وی او که سنای او بل سره وجو کری وی او یا د غشن کوم معاملې ور سره کړی یا ور سره سفر کړی ال سری پته لګي. دوم يعرف انه ملازم الجماعه دا سره چې د جماعت ملازم دی جمع کوي اي يكون معروفا درم معروفا بصحة المعاملة في الدراهم دراهم و قصه کی معامله ټیک ده. ازین کسانی خنیک بزرگانی تاجد گزاری معاملات چراشی پیسو میسو کی بغیر د وسانی اسی کنه مې سب ته معلوم دي ايكون صدرم ايكون مؤديا للامانه امانت کی امانت خپل حقدار تسپاریها خیانت نه کوي. پنځم ايكون صدوق اللسان دروغ نه وي رښتون کوي. پنځم شو کنه. شپږم ايكون مجتنبا للكبائر نزان بچ کوي. وم ايو علم منه انه غير مسر على الصغائر د طرف علم راغلي دي مزکیتا یو علم علم راغلي منه شاهد د طرف مزکیتا انه غير مسر على الصغائر باندې اصرار نه کوي. وم اتم شو اتم ان تكون الشهاده عند قاضي عدل عالم الګ د شهادت بګوره عادل قاضي مخامخي. څه مطلب ساسو یې شکل کې دي کچري او ته پته چې دا قاضي چې صحیح سره نه دی دا بل ځای کې وځي کړي دي نبي د غوانو متعلق تزکیه یا تفسیق کول چې دا لازمي پینې دي ته پته چې مال به ضرر راکې وغیرہ داسي غالب ګماني. هجي 216 نمبر اذا هغه خبره کوي چې بعضی تعدیل وکي بعضی مزکین او بعضی فسق ثابت کی جرح وکي نو د جرح والا مزکین بمنل کی. اذا عدل بعض المزکین الشهود اچھا جی تزکا الشهود لک برو ګوري د دې گواهانو تزکیه به څوک کوي هر څوک چې د قاضي په اعتمادي وینا یو قید خون ویلې چې هغه څوک به کوي څوک چې گواه پیژني. دویم دا گواه چې د کم پیړ سره محکمې سره تعلق ساتي ماغه خلک به کوي افتاء کوي مفتیانو ته وایي چې لکه نصیر څنګه دی او کچري وبله محکمه تاجرانو مارکیټ کې به مارکیټ کې ته بوس کې سړی څنګه دی خیال مده کنه وګورئ لکه استاو کار روان دی کې افتاء ولنه تفاصيل تذكر الشهود من جانب الذي تزکیه بکیږي د گواهانو من جانب الذي دا کس طرفا ينسبون الیه چاغو د منسوب کیږي چې دا داغونه اغو د دنه دي دا داغونه دي تاسو کوم ينسبون الیه دي
یعنی ان كانوا من طلبة العلم یزکون من مدرس المدرسه خان مدرسي استادان هم تزکیه کوي وان كانوا من العسكريه ويولى ولي دا خو یې نه کلوې دی خجي فمن نبي هغه څوک یولى امرها چې د عسکریت امر چاته سپارل شي مطلب څوک والی دی مشر دی وان كانوا من التجارين فمن معتبري التجار کوم چې معتبر تاجرات دي هغه به کوي واکدا پس ورزا 216 اذا عدل بعض المزكين الشهود وجرحهم بعضهم ب لم يحكم الحاكم بشهادة أولئك الشهود لأنه يرجح طرف الجرح دغه شهود گواہی بنا قبلی ځکه ترجیح چی طرف جرح دی 207 اذا مات الشهود او غابوا بعد اداء الشهادة في المعاملات فللحاكم يزكيهم ويحكم بشهادتهم مسله دا گواهانو گواہی ورکړه دا خبره خدا سلسله ختم شوه قاضي ته د تزکیه خبره وا نو گواهان مړ شو غینه پسې تزکیه وکړه معلومه شو چې صحیح گواهانو نو سره د دین چې گواهان مړي دی به هم قاضي فیصله کوي ځکه گواہی ورکړل شوی دا قصه ختمه ده پیږي کنه دا اوس اهم مسله رااله اذا مات الشهود او غابوا بعد اداء الشهاده في المعاملات فللحاكم يزكيهم ويحكم بشهادتهم دا مسله به د خیر سرابي دولی کی تاسو به دې ورسېدلې کنه دا مسله شول چې گواهان گواہی ورکی او بے غایبی یا وفات شي نو قاضي دې نه پس تسکیه کوي فیصله کوي کولی شي کنه او دا غتب په ستو ویل کېږي مخکې تیر شو کنه اته شروط د عادل لپاره پکار دي حوالو سره به پیدا کې الفصل الثامن اتم فصل تحلیف الشهود مسله دار چې گواهانو ته قسم ورکو کنه ورکو من قدرت کې د قصه ویلې و چنن سبا زمانہ کې چونکی دروغ زیات شوی دي او خلک پیسو باندې گواہی ورکي نو صحیح ده چې گواهانو ته قسم ورکې تاسو دې گواهی کې رښتون کې استئ په دې باندې قسم ورکې تاسو دروغ نه وایي دا ال پکار د چې کله مدعا علیه کوم خصم دی هغه په دیو باندې توان نو کې دا گواهان صحیح نه دي في البحر عن التهذيب أنه يحلف الشهود في زماننا قسم بكي گواهان یا يحلف بشكل يحلف قسم باور کولې کی گواهانو ته زمنګ په زمانه کې ولی تزکیه متعذره ده دا خبره مانه وکړي وس چاته مطلب څوک به مزکین جوړ کی چې د گواهانو تزکیه وکي دا سه معتبر خلک شته دي نه دیم ارسله بخپل خپلوانو ته ګوري کغه بد سړی وای خسړی دي خلم ده کنه نو د مزکین د طرفه تزکیه دا متعذره ده اذل دویم دا هم تور معنی دي خرونه کې څوک ول پیژنې نه اذ المجهول چې لا يعرف المجهول هم بل مجهول به څو پیژنې په مجله کې دی اذا الح المشهود عليه کله چې اصرار وکي مشهود علیه یعنی مدعا علیه په حاکم معنی به تحلیف الشهود الک مخ یحلفوها یحلفون یحلفو په تحلیف د شهود باندې اصرار وکي مشهود علیه حاکم ته چې گواهان د قسم وکي اوس عبارت نه لګي خاطه بده سي لګاو تاسو ګورئ اصرار وکي مدعا علیه په حاکم باندې بتحلیف الشهود چې ته گواهانو ته قسم ورکا بانهم لم يكونوا في شهادتهم كاذبين ځکه ندي دوی په گواهی خپل کې دروغجن عبارت لګي څه مطلب شو دوی خپل گواهی کې دروغ نه وای قسم ورکا کنه دروغ وای قسم ورکا وای نه شوی گواهان کوي چې دروغجن دي قاضي صاحب قسم ورکا دروغجن دي نشي دا کنه او کوی چې قاضي صاحب دروغجن دي قسم ورکوي به خبره نشه فاتنه نشه لم يكون في شهادتهم كاذبين نمرې صاحب د عبارت الته ولګو ګورا
اصرار وکي مشهود علی په حاکم باندې قسم ورکول گواهانو ته څنګه قسم ورکول څنګه بتحلیفهم بانهم او بقسم وکي من جیو اوس به عبارت ولګي گواهان بقسم وکي من جیو لم يكون في شهادتهم نه منګه بخپل گواهی کې دروغجن او صحیح شو کنه تحلیف سره به ولګو وکانه هناك لزوم تقويه الشهاده باليمين او دا د یو مقام چې یمین سره تقویت د شهادت راتللو لازم راتللو یعنی تاسو ته اندازه لګیدل چې قسم وکي نو بس سید به د دومره غلط خلق نه دی چې په دروغ دی وس قسم وکي که قسم وکي نو به رښتې وي به وکي نو فللحاکم حکم له جایز ده ايو حلف الشهود چې قسم ورکي گواهانو ته وله ان يقول هذا ولا جایز ده چې وي گواهانو ته ان حلفتم قبلت شهادتكم والا نو بس فلا تختی خیرم ده کنه کنی ډانګه من سشتره کا غوړ تفریق الشهودي شهود بجدا کی عن محمد رحمه الله اذا اتهم الشهود بشهاده الزور کی متهم شو نفرق بينهم دي من سبب تفرقه راولي زي بس الرجوع عن الشهاده نم قدرت کی ویلو دو صورت ویلو کو سازوین کی قاضي لا فیصله نه کړی رجوع وکړه یو کنه بس به خو فیصله سم نه ده چې فیصله به ختم کی مطلب نه به کوي او که فیصله کړي باقاعده میا صاحبہ هغه نه پسې رجوع وکړه نو ګورې به چې قاضي فیصله وکي او بس کیږي نه بیا به د مدعا علیه حق رلی مدعی ته به ورکی بهر حال کچره حق العبد پاتې شو دا خبره گواهانو رجوع کړي نو گواهانو نه به هغه مرتاوان والی هغه به مدعا علیه ته ورکی تاسو پوه نه شولې څنګه چې وسله اقرار کوي کنه اب وروسته اقرار نه رجوع کوي رجوع نه قبليږي مقر باندې هغه شی لازميږي د کومې چې اقرار کړی مقر له د بارا دا سیدا گواهان چې گواہی ورکی او قاضي فیصله وکي هغه نه بس مدعا علیه نه واقع شیخ استلکی کې مدعوی ته ورکو او گواهانو باره کې بداسي کوی چې اقرار یې کړی دی فرق دومره دی چې هغه نه ډایرکټ نه چې مدعی ته ورکو مدعا علیه نه له به بدغونه له مدعا علیه ته ورکو هم ویلو قدرت کې کنه وګورئ اذا رجع الشهود عن شهادتهم بعد اداء شهادتي وقبل الحكم حکم لاندې شوی په حضور الحاکم دا پکې قید دی که حضور د حاکم کې وا رجوع کوي به او شهادتهم تكون شهادتهم في حكم العدم بشك لم تكن ويعذرون البته دروغ گواهی ولي کړی دا بده معنی په باقاعده تعذير ورکول کیږي او تعذير تاسو ټول پیژنئ 220 خجي اذا رجع الشهود عن شهادتهم بعد الحكم فیصله شوی دا في حضور الحاكم فلا ينقض حكم الحاكم ويضمن الشهود المحكوم به يعني مدعا علیه د پر ضامن جوړ شي چې خلاف شي فیصله شوی دا اچھا جی ضامن به جوړ شي شهود المحكوم به سزا کوم دغه شان دي د کوم شي چې فیصله شوی کوم حق مال اقیا دی داغي چاره بار به جوړ شي مدعا علیه د پر يشترط ويكون الرجوع في حضور الحاكم دام ویلو څنګه چې شهادت د حاکم په مجلس کې ضروری دی دا شان رجوع ولا اعتبار اذا كان في اشتكى في ټیک دی ځنګه کې نشته هیڅ اعتبار نشته کله چې وی دا گواه دا شهادت رجوع في محل اخر کې فإن رجع بعض الشهود دا مثلا من قدرت کې ویلی وا بعضی گواهانو رجوع کړه او باز لانه د کړي نو دا کم چې پاتې دي دا نصاب برابرۍ مطلب زنا کې څلور برابر دي عام حقوق کې دو برابر دي نو د رجوع کوونکو رجوع له اعتبار نشته دا کې اعتبار بقایا ولا ردم ویلو کنه لا اعتبار نشته د رجوع کوونکو رجوع لره بلکې اعتبار چې هغه د باقی شهود دي دا ویلو البته دی له تعذير ورکو څوک چې رجوع کوي او که وس نصاب بالکل ختم شو نو مثلا عام حقوق څلور کسانو گواہی ورکړي و درې تلال یو پاتې شو نو د غدرې ور بد نصف توان ذمہواری یو خلاصته دي وګورئ فإن رجع بعض الشهود وبقي نصاب الشهادة يعذر ولا يضمن ضامن به نه جوړي ځکه قسم گواهان پوره دي لا یعنی گواهان به ضامن نه جوړي و الا يبقى او کچریوم پاتې دغه پاتې نشو بالکل نصاب پاتې نشو اوس به دیو ضامن جوړيږي د نسب خدای له مثلا څلور کې درې تلی یو پاتې کا
په اشتراک بدیو د نسب ضامن وي والعبرة لمن بقیا لا لمن رجع دا مسله او که څلور واړه رجوع وکړه به ټول دا تاوان به ټول تقسیمي مدعا علیه ته به ورکوي بس په